بسم الله الرحمن الرحيم. وأما الحديث فمن حديث عامر بن الأحوص السابق في الباب قبله. هرچا حدیث کی پدې کې یو حدیث مخکې تیر شو د عامر ابن احوص چې کوم نبی رسول الله حجۃ الوداع موقع کې هغه ذکر کړو. بل روایت کې وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دعا الرجل امرأته الى فراشه فلم تأته فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. ابو هريره رضی اللہ عنہ فرمائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل چې کله یو سړی خپل بیبي بسترې ته راوبلي یعنی د جما دپاره او دا زنانه رانشي شپه تېره کي خاوند ترې خفوي نبی علیہ السلام وی په دې ښځې باندې ملائکې لعنت وي تر سبا پورې خیرې ورته کوي ملائکې. په بل روایت کې همدغه خبره ده چې ملائکې پې لعنت وي تر سبا پورې. په بل روایت کې داسې دي چې نبی علیہ السلام قسم کوي چې زما دې په هغه ذات باندې قسمي چې زما روح د هغه په لاس کې دی نشته یو سړی چې راوبلي خپله زنانه خپلې بسترې ته او هغه د هغې نه انکار وکړي مګر هغه ذات چې کوم په اسمان کې دی هغه غوسه دی زنانه ته تر دې چې دا خاوند د دې نه راضي شي. تر څو پورې چې د خاوند راضي شوی نه تر هغه پورې ورته الله رب العالمین غوسه ملائکې ورته خیرې کوي. په بل روایت کې داسې هم راځي چې دا حورې د جنت چې دي نو هغه هم ورته څه کوي هغه هم ورته خیرې کوي. لکه وروستو بل روایت را روان دی. وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابو هريره رضی اللہ عنہ فرمائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اذا دعا الرجل امرأته الى فراشه کله چې راوبلي سړی خپله زنانه الى فراشه خپلې بسترې ته مطلب د جما د پاره راوبلي دا کنایه ده د جما نه فلم تأتيه او هغه ورته رانشي یعنې دا خبرې ونه مني نو فباته او شپه تېره کي غضبان علیها چې غوسه یې د دې په دې ښځه باندې یا دا خاوند شپه تېره کي غضبان علیها چې د دې ښځې نه خفی ښځې ته غوسه یي لعنتها الملائکة حتی تصبح خیرې کوي دې زنانه ته ملائکې لعنت پې وایي ملائکې حتی تصبح تر سبا پورې یعنې ټوله شپه ورته ملائکې څه دی خیرې کوي. وفي روایت لهما په بل روایت کې دي د مسلم او بخاري اذا باتت المرأة کله چې زنانه شپه تېره کړي او هاجرتن فراش زوجها چې پرېښودونکي د بسترې د خپل خاوند لعنتها الملائکه ملائکه ورته خیرې کوي حتی تصبح تر سبا پورې. وفي روایت نه په بل روایت کې چې رسول الله فرمایل والذي قسم مې په هغه ذات نفسي بيده چې زما روح د هغه په لاس کې دی ما من رجل نشته دی یو سړی یدعو امرأته الى فراشه چې راوبلي خپله زنانه خپلې بسترې ته او فتأبى علیه هغه انکار وکړي د ده نه الا کان الذي مگر وي هغه ذات فی السماء چې په اسمان کې دی یعنی الله ساخطا علیها غوسه دې ښځې ته حتی تر دې پورې ورته غوسه تر دې پورې دې خفی یرضا عنها چې دا خاوند د هغې نه څه شي راضي شي. تر څو پورې چې د خاوند راضي شوی نه تر هغه وخته پورې ورته ملائکې هم خیرې کوي او الله رب العالمین ورته هم څه دی غوسه الله رب العالمین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. دعا وکړئ چې الله رب العالمین باران په قدر حاجت شي. اللهم حوالينا ولا علينا اللهم حوالينا ولا علينا اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على الأكام والأجام والأودية والغراب ومنابت الشجر اللهم على الأكام والأجام والأودية والغراب ومنابت الشجر